دا نه وایم چې زه سید یم نو لہذا زه به د سیدانو خیال ساتم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمر ولو و کافر ته هم رڼا ورکوله و مسلمان ته هم رڼا ورکوله و تور ته هم رڼا ورکوله و سپین ته هم رڼا ورکوله. عزیزانو خبرې ډېرې دي، زه ډېر په احتیاط سره خبره کوم. زه دا نه وایم چې زه سید یم نو لہذا زه به د سیدانو خیال ساتم. مرګ غواړم، قبر غواړم، آخري سا د الله څخه غواړم که زه دا خپل ژوند راواخلم دا خالص د سیدانو دپاره وقف کما. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمر ولو و کافر ته هم رڼا ورکوله و مسلمان ته هم رڼا ورکوله و تور ته هم رڼا ورکوله و سپین ته هم رڼا ورکوله. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر لار چې کوم څوک رواني د هغه به هم د هغه پروګرام چې یاره زه د یو خاص طبقې دپاره، د یو خاص قوم دپاره، د یو خاص علاقې و کلي دپاره به ځان نه مختص کوم، ځکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار له موږ پاتېږي. عزیزانو زه به زموږ د سیدانو یوه ډېره معمولي کمزوري چې د هغه در وښیم. په ظاهره ډېره معمولي ده لیکن ده ډېره په حقیقت کې لویه غلطي. غلطي دا ده عزیزانو زموږ ته په معاشره کې تر ټولو کمزوري سړی هغه دی چې هغه په خپل پلار او نیکه باندې نازیږي. بس خپل تاریخ ملره، خپل مقصد ملره، خپل مرام ملره، خپل پیغام ملره، خپل میشن ملره. بس زما پلار ډیر غټ سړی تیر سوی دی، زما نیکه ډیر غټ سړی تیر سوی دی. دا تر ټولو کمزور ترین انسان دی. بازار لره چې داسې سړی ولاړ سي وایي زما پلار عرب پتی تیر سوی دی، زما نیکه کرب پتی تیر سوی دی. خلک پوښتنه جنې کوي ته چیش لرې؟ خلک پوښتنه جنې کوي ته چیش لرې؟ د پلار او د نیکه خبرې دې در ګرځوه. بس دا زموږ د سیدانو ډېر لویه غلطي ده چې موږ اهل سادات یو، موږ ډېر پلرونه نیکهګان ډېر بزرګان تیر سوي دي. منم چې زموږ مشران ډېر بزرګان تیر سوي دي، خو دا راوښیه تا کړي څه دي؟ دا خبره خو ته خوا نه بدوي.